بیبي اوږې ما دا چغې وایي بیبي اوږې م خېټه کې مې درد دی د لوږې نه مې خېټه کې درد دی و دا اواز چې ما واورېده بې اختیاره مې د سترګو نه اوښکې را روانې شوې ما وایي ربه داسې خلک هم په دا دغه کې شته قسم دی او صدقې نه ورې نه درتم یاد ساته جمله وره زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسۍ یم زه چاته لاس نشم نیولی زه د خپل بابا جان پټکې چاته نشم غورځولی یاد ساته نو ما له ډیوه تیل هم پکار دی نو قرض هم پکار دی ما وایي ښه ته خو ډېر د بهترین سړي ګویه نوسۍ وایي ما ونه کانه پینه ماشومانو له په خپل راس په خولو کې ورکړه وایي چې ماشومان ماړه شو هغه ښځې لاس اوچت کړ الله ده باندې د جهنم او دنیاوي ور حرام کا خدای په جنت کې ورته اعلی مقام نصیب کا ما خو اورېدلي زه مجوسي ما مجوسیانو ته جنت کوم ځای ملاوي خو لیکن د هغه زنانه د هغه ماشومانو دعا ولګېده ماشومانو ډوډۍ م خوړه او ما ته یې دعا م کوله ماشومانو په سترګو باندې اوښکې م بهېدې ما ته یې دعا کوله ما وایي دا د محمد رسول الله اولاد دی عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه خوب ولیده دا یو واقع کوم بس ټیم مختصر دی چې خوب یې ولیده ډایرکټ ولا آقای نامدار محمد عربي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې راغی او ورته وې عبدالله ابن مبارکه لړشه په دا بصره کې یو تاجر دی بارام یې نوم دی بهرام او زما د طرف نه ورته سلام ووایه او زیرې ورته وروه چې ستا به په جنت کې محل داسې محل چې هغه به د محمد رسول الله په ګاونډ کې ټول څوک سره سبحان الله وایي ما ووې ډېر کله ته د ښځې د وجې نه جنت هم میلاویږي وی عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه راپاسېده چې محمد رسول الله ورته خوب کې راغلی دی ټایم نه ضایع کوي ډایرکټ د سفر سامان یې برابر کړ لاړ بصرې ته ځان ورسو چې د بصرې بازار ته ورسېده تپوسونه کوي چې دلته بهرام نومې تاجر شته ټول ورته وی حضرت آشته دی خو یې پېژنده چې دا یو محدث اعظم دی ګویا د حدیثو بهترین استاد دی زما محترم تپوس کوي بهرام نومې تاجر شته او خلکو ورته حضرت شته خو هغه مجوسي دی کافر دی ته په هغه باندې څه کوې هغه مجوسي دی هغه د ور عبادت کوي ته په هغه باندې څه کوې الله دا خو مجوسي دی او نبی علیہ السلام ماله خوب کې راغلی او د نبی علیہ السلام د طرف نه جمله هم ده چې من رآني فی المنام فقد رآني نبی علیہ السلام وایي چې چا زه په خوب کې ولیدم نو بس بلکل زه یې لیدلی ما دا 100% خبره ده زما محترم وی ګرځېده وی یو دغه کړ چې دا خو مجوسي دی واپس کېږم بیا د خپلو شاګردانو نه تپوس وکړو بهی بهرام پیژنئ او استاد جي حضرت صاحب پیژنو جي بهرام یو بهترین غټ تاجر دی په دا بصره کې خو جي مجوسي دی کافر دی جي د اور عبادت کوي وایي جي زه ورسره ملاقات کوم حضرت صاحب ته په بهرام باندې څه کوې نه جي ملاقات کوم بهرام له چې ملاقات ته ورغی هغه ته پته ولګېده چې عبدالله ابن مبارک راغلی دی او د عبدالله ابن مبارک د زهد تقوا گویا د درس او تدریس داسې عالم چې په تمام دنیا کې خلکو پیژنده بهرام یې ډېر احترام وکړ حضرت تاسو به سوال جواب کړی جي زه به راغلی ما ته پته ده ستاسو یو پیغمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جي ته د هغه گویا احادیث ذکر کې جي تاسو به امر کړی زه به راغلی وم بهرام گویا هغه ورته نه زه د چا په امر باندې دلته راغلی زه د چا په اذن او اجازه باندې دلته راغلی زه د چا په امر او حکم باندې دلته راغلی حضرت جي تابعدار یم جي څه حکم دی هغه ورته وایه اعمالو کې د څه داسې بهترین عمل دی چې زما رب ته خوښ شوی دی محمد رسول الله ته خوښ شوی دی حضرت وی زما هېڅ اعمال نه دي خو ما سره څوک غریبانان کونډې یتیمانان راشي ورسره اخلاص کوم فی سبیل الله وله کانه ورکوم فی سبیل الله وله جبال ورکوم مال تجارت ورکوم غریبانانو یتیمانو مسکینانو گویا فقیرانو سره فی سبیل الله اخلاص کوم عبدالله ابن مبارک وی حضرت ما ته غټ وښیه چې تا غټ داسې کار کړي چې الله ته دغې وی قسم دې دا نشم ویلی وی چې ډېرې مجبوره کوي د چا په اذن باندې راغی عبدالله ابن مبارک ورته وی توجه شه چاته مې ویلي نه خو تا ته وی حضرت زما یو بچی دی و زما د دا بچي واده وی ما د ده د واده دپاره اعلان کړی چې په تمام عراق او بصره کې څومره مسلمانان وایي څومره انسانان دي هغه د راشي هغوی له ما د روټۍ انتظام کړی دی و داسې انتظام دی چې ځان سره کورونو ته هم چلوي وایي ګویا واده وشو دوه درې ورځې مسلسل مې کانه پیله ورکړه وایي چې کله اوده شوم ارام مې کو د نیمې شپې دروازه وډبېده وایي ډېر غوسه وم ما وایي داسې وکړل چې دروازه مې کوډه کړ ومې کتل یوه زنانه ولاړه ده شلېدلې کپړې یې اچولې دي لوپټۍ په سر باندې شلېدلې ده پیزار مې وکتل پکې پیزار شته په یو کې نشته ما چې وکتل په سترګو کې د اوښکو اثرات دي ما وایي څه نه راغلي وایه هغې ما ورته وایي زه مجبور یم په لاسو کې یوه ډیوه نیولې وه هغه به کله بلېده او کله به مړه کېده توجه کوئ ما چې د هغې حالاتو ته وکتل
کپړې شلېدلې، لوپټې په سر اچولې ده، سورې سورې لوپټې اچولې ده، په یو خپه کې پیزار شته، په بل کې نشته، او په دا کومه کې چې شته نو هغه هم شلېدلې دی. ما حالات ته وکتل او غوسه مو ما وی ډېر ورځې ما اعلان کړو تاسو ولې نه راتلې، خو لیکن توجه کوه. ما یې څه نه راغلی وی ما ته یې وی چې زما دا وړه ډیوره دې ته یو دوه کاشوغې تیل ورته قرض راواچوه. توجه کوئ د ما محترمو، داسې بیبیان هم شته او په داسې بیبیانو باندې بیا جنت میلاویږي. یو دوه کاشوغې دې له تیل پکار دي. باران وایي ته په تیلو څه کې، په دا شپه په تیلو څه کې، ورته وی تیل پکار دي، زما بچي د 2-3 ورځو نه نهر دي، زما بچي اوږي دي او ستا په ګاونډ کې یم، او هغه بچي زما چې په جړا شي نو زه ورته دا ډیوه بله کړم، نو هغه ماشومان دي نو هغه دې ډیوې له راشي او هغې سره لوبې شروع کړي نو په دې کې اوده شي، نو بچي پې دوکه کوم. باران وی دوکې د اواز چې مې زنانه واورېده ورته غوسه شوم. ما وی نیکبختې تا اوسه پورې څه کولو چې ما 3 ورځې اعلان کړی و د خوراک چې راشئ په خپله مو خورئ کور ته مو چلئ، ته هغه وخت کې ولې نه راتلې. دا ښځه په مخ باندې اوښکې غټې غټې رابهیږي، ما ته ته بره ولې نه ګورې؟ وایي نه شم کتی، زما بچي اوږې دې نه شم کتی. ما وی ولې؟ وجه ته ولې نه راتلې؟ ما ته وی بس تنګول مه کوه، په دا ډیوه کې تیل اچوې که نه اچوې د بل چا نه قرض غواړم، ځکه ته مې ګاونډي ته ډېر زیات حقدار یې، تا ته مې وویل. توجه کوئ خبرې ته. وایي دا باران وایي غوسه خو ډېره راغلی خو چې د دې حالاتو ته مې وکته ترس پې باندې بې راغی چې الله داسې څه وجه به وي. وایي بیا ما وی اچوم درته تیل او کانه پینم در کوم، خو ووایه وجه څه ده؟ ما ته یې غږ نه کوو. وایي چې ډېرې دغه کوم ما ورته باران مه تنګول مه کوه، زه د بل چا دروازه ډبه هم که نه راکړې. وایي ما وی دروازه یې ډبولې ده، وایي تیل مې هم راواغېسته او ګوتې مې هم د راشن نه ډکې کړې، او ما وی راځه زه یې در سره وړمه، راځه زه یې در سره وړمه. وایي قسم دې زنانه نوکران ناروان و حضرت مونږ وړو. ما وی کښېنئ په خپله زه وړم، حالات معلوم چې دا څه وجه ده. وایي چې لاړم ومې کتل ماشومان دي یا د 8 کالو یا د 9 کالو ماشومان دي چغې او جاړي مورې اوږې ما مورې اوږې ما بیبي اوږې ما دا چغې وایي بیبي اوږې م خېټه کې مې درد دی، د لوږې نه مې خېټه کې درد دی. و دا اواز چې ما واورېده بې اختیاره مې د سترګو نه اوښکې را روانې شوې. ما وی ربه داسې خلک هم په دا دغه کې شته قسم دی. وایي چې رالم وایي ما اثرات وکتل چې ورننوتم هغه ماشومانو ته مې په خپله دغه باندې کانه پینه کېښوده. توجه کوئ چې کانه پینه مې ورته کېښوده، ماشومان په خوراک باندې شو. ما وی اوس خو راته ال ووایه. وایي ما ته جواب کې ووایي وایي چې زه ځکه نه درتلم ستا دغه له چې ته یو مجوسي او ما چې دنه دا تیل هم غوښتي دا مې دنه قرض غوښتي، خوراک ته نه غواړم، او زه چې درلم ستا در ته زه ډېر زیات بینوا شوم او صدقې نه ورې نه درتلم. یاد ساته جمله وره، زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسه یم، زه چاته لاس نشم نیولی، زه د خپل بابا جان پکې چاته نشم غورځولی. یاد ساته نو ما له ډیوه تیل هم پکار دی نو قرض هم پکار دی. ما وی ښه ته خو ډېر د بهترین سړي ګویه نوسې. وی ما ونه کانه پینه ماشومانو له په خپل لاس په خولو کې ورکړه. وایي چې ماشومان ماړه شو هغه ښځې لاس اوچت کړ، الله د باندې د جهنم او دنیاوي ور حرام کا، خدای په جنت کې ورته اعلی مقام نصیب کا. ما خو اورېدلي زه مجوسي ما مجوسیانو ته جنت کوم ځای ملاوي، خو لیکن د هغه زنانه د هغه ماشومانو دعا ولګېده، ماشومانو ډوډۍ هم خوړه او ما ته یې دعا هم کوله، ماشومانو په سترګو باندې اوښکې هم بهېدې ما ته یې دعا کوله. ما وی دا د محمد رسول الله اولاد دی، د جهنم او دنیاوي ور حرام کا، خدای په جنت کې ورته اعلی مقام نصیب کا. ما خو اورېدلي زه مجوسي ما مجوسیانو ته جنت کوم ځای ملاوي، خو لیکن د هغه زنانه د هغه ماشومانو دعا ولګېده، ماشومانو ډوډۍ هم خوړه او ما ته یې دعا هم کوله، ماشومانو په سترګو باندې اوښکې هم بهېدې ما ته یې دعا کوله. ما وی دا د محمد رسول الله اولاد دی. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه فرمایي وی قسم دې دغه وجه وه چې ماله محمد رسول الله خوب کې راغلی. وی ورشه بهرام ته زما د طرف نه د محمد رسول الله د طرف نه سلام هم ووایه، ورته زیر هم ورکړه چې تا ته په جنت کې اعلی مقام ملاویږي، په جنت کې دته د محمد رسول الله ګاون ملاویږي. بهرام وی ښه ما ته نبی رسول الله سلام کړی دی. وی عبدالله ابن مبارک ته وی ګواه شه ته چې زه کلمه وایم چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما کلمه وی الله تبارک وتعالى باران مسلمان ک، باران کور ته راغی، اواز یې وکړ ښځو بچو ته چې زه خو مسلمان شویم، د محمد رسول الله غلام شویم. تاسو ته که تاسو مسلمانېږئ فبها
ونعم ما سره او کنه مسلمانې زما د طرف نه آزاد دي ټولو بچو او ټولې ښځو اعلان وکړ موږ هم مسلمانان شو ګویا بیبي او ښځه بچي مسلمانان شو غلامان نوکران چاکران هم کینول ورته وی که مسلمانېږي فبها او کنه مسلمانېږي آزاد دي ټول نوکران چاکران هم کلمه ویو الله تبارک وتعالی مسلمانان کلمه دا د څه په وجه باندې د یو زنانه په وجه باندې ما وی په زنانه په وجه باندې ډېر کرته جنت هم ملاویږي څه ملاویږي جنت هم ملاویږي د ما محترم دا نه چې تا ظلم شروع کړی د ما محترم ته په زنانو باندې ظلم کې او تا ظلم بربریت شروع کړی دی نبی علیہ السلام فرمایي دا ستا د مال محافظ دي ستا د مال حفاظت هم کوي اکثر ملګرو ته دا ستا د اولاد محافظ هم دي ستا د اولاد تربیت کې ته خو ټوله ورځ رزق ګټې که نه او ستا د بچو تربیت هم کوي دویم نمبر او په دریم نمبر ستا د عزت هم محافظ دي د ما محترم ستا عزت هم ساتي پاک پوه نه شو تا هم چاته نه ملامته کوي او که دا درې خبرې په کومه زنانه کوي په مخ ته ځمکه دا بهترینې زنانه دي الله دې موږ ته داسې بیبیانې نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ